د بېنظیرې په روپو کې د ځینې کسانو سره فراډ کېږي، خو هغو ته دا پته هم نه لګي چې دا زموږ سره دوکه وشوه. د هغه کس چې دی الټه شکریه ادا کوي. په دې ویډیو کې سره د هغې معلومات هم شیر کوم او ځینې کسان د سیم په باره کې تپوس کوي. نو د سیم په باره کې سره هم اهم معلومات چې دي دا شیر کوم. دا معلومات چې دي دا ستاسو د ټولو دپاره دي. بل دا ویډیو چې دی دا د غریبانو دپاره تاسو دا ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم ور ورسي. د سیم په باره کې اکثر ځینې کسان تپوس کوي وایي سیم چې دی دا به د کله نه دوباره شروع کېږي. 80% کسانو چې دی هغه راغستی دی، خو دا 20% کسان دي چې دې تر اوسه پورې سیم نه دی راغستی. نو هغه بار بار وایي چې د سیم دا پروګرام به د کله نه شروع کېږي چې موږ ته دوباره سیم چې دی دا میلاو شي. نو سیم چې دی د دې میاشتې اخر ته دی کېدای شي په ټول پاکستان کې شروع شي. نو تاسو ته به سیم میلاویږي، خو کله چې د سیم ورکول شروع شي نو تاسو ځئ او په ټایم باندې چې دی سیم رالی او په دفتر کې رالی. داسې نه چې بهر تاسو له څوک درکوي په دغه ځای کې هم دوکه نه کوي. دا هم یوه دوکه ده، اکثر بهر ورکوي وایي هو دا سیم والا او دا سیم چې دی دا هم کار کوي. دا بیا هلته کې ویریفای کول غواړي، ستاسو د اکاونټ سره چې دی دا یو ځای کول غواړي. نو دا به تاسو د بېنظیر په دفتر کې چې دی هلته کې به دغه سیم چې دی دا به راخلی. فراډ کم یو کېږي. فراډ چې دی د زیاتر کسانو سره شوی دی او هغه د هغې کسانو چې دی شکریه هم ادا کوي. شکریه هم ادا کوي. د دې نه مخکې موږ تاسو ته په یو ویډیو نیمه کې ویلو، خو اوس پکې یو نوی فراډ چې دی هغه بل هم راغلی، هغه سره هم شیر کوم. یو خو زوړ فراډ دا و چې نوي کسان به وو د هغو روپۍ به اکثر شوي وي. نو شوي به دي به خپلې روپۍ نه وي راغستې، به دوکاندار پسې به لاړو چې زموږ روپۍ شوي دي که نه دي. نو هغه به ورته وایي زه به ستاسو د روپو دا کار وکړم، خو ماله به پکې 50,000 روپۍ راکوي یا 6,000 روپۍ راکوي. نو 50,000 روپۍ چې دي هغه به نه دوکاندار په دوکه باندې واغستې او تاسو به د هغه شکریه هم ادا کړه. تاسو به د پیسو کار راله وکړو، بل کس ته چې دی دا به تاسو هم خو نو په دغه چلونو باندې چې دی کار نه کېږي. دوکاندار چې دی دا کار تاسو لا نشي کولی. دغه چې دي دا ګڼکپان دي چې کم کس تاسو نه روپۍ علي چې په روپو به له کار وکړم، نو دغه کسان ګڼکپان دي. داسې به نه چې ما روپۍ ورکړې زما کار وشو. ستا کار شوی هغه خالي تا چې دی مطمئنه به دغه باندې کېږي چې دا کار چې دی دا له ما وکړو. تا چې رجسټریشن کم کړی په هغې کې وخت پوره شوی ستا کار وشي نو هغه تا ته وایي زه تا له کار کوم، نو ته به ماله دومره روپۍ راکوې. نه په دغه ځای کې هم تاسو دوکه کوئ. اوس بل دا د ماشومانو وظیفه شروع شي. ده د ماشومانو وظیفه شروع شي. په دې کې د ځینو کسانو سره فراډ کېږي. ځکه زموږ یو ملګری دی هغه راته قصه وکړه. هغه وایي زموږ سره دغه فراډ چې دی دا وشو چې زنانه ته یې ویې چې تاسو کوم ماشومان دي دا ماشومان به له زه رجسټر کړم، ستاسو د ماشومانو روپۍ به راوځي. هغو خپل ماشومان رجسټر کړي دي، ماشومان یې رجسټر کړي دي، ورځې هم شوي دي. خو هغه ته وایي زه به ستاسو ماشومان رجسټر کړم، ستاسو د ماشومانو روپۍ به راشي، خو ماله به د یو ماشوم په سر باندې چې دی 600 روپۍ راکوئ. نو د هغو 4 ماشومان دي که داسې دي نو هغه وایي چې دغه روپۍ به راکوي. لکه 2,500 روپۍ چې دي دغه مال راکوي نو زه به ستاسو کار چې دی دا به وکړم. نو دغه فراډیان دي او دا فراډیان چې دي دا دغه ځای ناست او ستاسو سره دوکې کوي. د دوکاندار په دې کې د سره کار نشته، دفتر کې چې دی دغه کار کېږي. بیا په دفتر کې ستاسو اشنا وي د هغه سره خپل ډیوایز او هغه راپسې راوړي او په کور کې له کار وکړي، جدا خبره ده. خو نور چې دی تاسو به دفتر ته ځئ، بل لا هغه چې هلته کوم معلومات ورخېجئ نو هغه ورخېجولی شي، خو هغه هم ستاسو نه روپۍ به نه غواړي. دا مکمل پرېږدئ او دا کار چې دی دا پرې کېږي. د دې لپاره روپۍ چې دی دا مه ورکوئ. بار بار زه تاسو ته وایم چې روپۍ د دې لپاره مه ورکوئ. دغه کسان چې دي دا تاسو رسئ، دغه ستاسو کار نشي کولی. چې کوم کس تاسو روپۍ راکړه نو دغه ستاسو کار نشي کولی. کار ستاسو چې دی هغه خالي د دفتر نه شوی. په دفتر کې تاسو رجسټریشن وشئ، رجسټریشن تاسو کړئ نو په هغه معلوماتو پسې چې ټول هر سره کېږي. که هلته ونه شو نو ستا بهر نه کېږي. بهر که ته ډېر روپۍ وچلئ خو روپو باندې بیا دغه کار نه کېږي. نو احتیاط وکئ، فضول روپۍ چې دی دا مه ورکوئ. کار چې دی هغه خالي د دفتر نه کېږي او هغه هلته کې هم پرې کېږي. که په دفتر کې نه هم څوک روپۍ غواړي نو هغه کس چې دی دا به ګڼکپ وي.